أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة رعد دا هم مکی سورت تے او دے بارے کی لک شک داشتا یعنی بعض مفسرین دے بارے کی دعوی چې دا مدینه کې نازل شوی دی د مدینه په ابتدایي دور کې. خدا را د اکثر مفسرین نه ده. اکثر مفسرین یا تاسو خپل کتابونو کې وګورئ قران کریم کې هغه بده ته مکی اشاره کړي ځنه بده ته مدینه اشاره کړي. په بهر یو اختلاف شته. مضمون د مکی سوراتونو په شان ده. دلیل د پکې د توحید او د رسالت او د آخرت ناغه بنیاد باندې دا ویل شي چې د مضمون د مکی سوراتونو سره ده او شاید مکی په اخر دور کې نازل شوی د مدینه په ابتدایي دور کې نازل شوی. بهر یو اختلاف او هغه مصاف ذکر کو داغي الله پویږي په معنی د دې ټکی تلک دا آیات او آیتون دی الکتاب د کتاب والذی او هغه انزل ان دغه کتاب انزل جغنا نازل شوی د الیک تا طرف دا من ربک استا طرفنا الحق او دا آیتون حق دی صحیح دی ثابت دی ولكن او لیکن اکثر الناس اکثر د خلقنا لا یؤمنون ایمان نه راوړي. الله ولا تعالی الذي غزات رفع شغو چې تکړه دا السماوات اسمانونه بغیر عمد بغیر دستنونه عمود ستنه ته ویل کی بغیر دستنونه ترونها چې تاسو ګورئ اغا ثم بیا استوى اغا برابر شو علی العرش عرش باندې وسخر او تابع کړل الشمس مرسترګه والقمر او سپوږمۍ تابع کړل. تابع نه مراد نه ده چې موږ تابع کړی څنګه چې کار په موږ کوو هغه څه وکړو نه چې کم کار د پاره الله پیدا کړی دی هغه کار په خې طریقې سره مرسترګه هم د اول ورځې نه کوي او تر اخره پورې وکړي. کم کار چې حواله شوی دی او موږ کار کوي او دا کار کوي چې د پاره انسانانو لپاره نو چې انسانانو لپاره کوي نو الله تابع کړل تاسو ته د خپل کار باندې کم کار چې ور کړی کلون دا ټول یجری روان دي دا ټول روان دي. دا په هغه وخت کې دا خبره الله کړی دا چې نن 1400 کاله یعنی تقریبا 15 کاله زیاتې وشو 1300 کاله تقریبا وشول. هغه وخت دا خبره الله کړی دا چې دا ټول روان دي. صحابه کرام اعتراض نه کړي په دې باندې او اوس دا پته ولګي دا ساينس ثابت ده که اوس دا 100 کالونه بکیږي بلکې سونه هم لاندې شي او دومره کالونه کیږي چې هر شی په خپل مدار کې گردش کوي. هر یو شی ساکن هیڅ شی نشته ساکن هیڅ نشته او دا خبر الله هغه وخت کې الله تعالی موږ ته په قران کریم کې کړی چې هر یو شی گردش کوي لاجل یو موټی نیټه مسمى برابر ده پاره لیکل شوی ده پاره یوه نیټه پورې بدار رواني او هغه نیټه بچي بعضی الله تعالی د دنیا کې ختم کی او بعضی الله تعالی بیا د قیامت په ورځ باندې د هر څه ختم کی نو نیټه به برابر شي. نو ته اندازه لګوا چې هر یو شی د موږ چې د بازار کې د اکسیډنټونو ګورو دا څه ورځ ډېره رقم وي چې په خارونو کې اکسیډنټ نه شي ډېره رقم ورځ وي چې اکسیډنټ نه شي. بیا اندازه لګوا د ټول د پاکستان اندازه ولګوا بیا د ټول دنیا ولګوا دا اکسیډنټونه وګوره دغه نتیجې کې مرګونه وګوره او اوس په دې اسمان او د زمکه او په دې کائناتو کې وګوره چې دا هر یو شی په خپل مدار کې گردش کوي او یو بل سره ټکراويږي نه او که ټکراو شي نو د قیامت بلادي دومره غټ ستوري دي دومره غټ چې هغه به د دنیا ختمه کې خپل ځان خو د اسیم ختم شي هغه به او دا څوک د چې تدبیر کوي د دې هغه سپیډ کې فرق نه راځي د دې په سفر کې فرق نه راځي د دې په لار کې فرق نه راځي دا خپل مدار نه اخواده فقېږي نه د دې تدبیر څوک کوي د الله تعالی کوي. یدبر الامر هغه تدبیر کوي د کار یفصل الآیات هغه تفصیل سره بیانې آیاتونه نشانه لعلکم دې لپاره چې تاسو بلقاء ربکم د خپل رب ملاقات باندې توقنون چې تاسو یقین وکړئ چې دا دومره کارونه انتظامات الله دا ګوره کنه الله دې موږ تاسو پوي کې بده باندې دا ټول شی نو ګوره
اسمان او د ازمکه د توحید په دې آیتونو کې په دې باندې خامخا غور کوي دا ټول په خپل کار باندې لګیا دي او ټیک کار کوي او مغه کوي چې الله ویلي دی ورته او ټول دې تابع هم دي سوا حتی چې زناور هم مغه کار کوي دا غن انکار نشي کولای زناور هم چې کوم کار باندې الله تعالی پیدا کړی وی هغه کوي او صرف انسان داسې دی چې کوم کار د پر الله پیدا کړی دی او بار بار ورته الله تعالی وایي چې دې کې غلط کارونه مکوا هغه باوجود هغه اخوا دې خو کوي نو دا هغه ټکراویدل او دا هغه سزاګانې او دا هغه تکلیفونه دا هغه په نتیجه کې او نور ټول په خپل بر او ګوره کته او ګوره څنګه او ګوره څه چې دي دا الله تعالی د حکم تابع دي سوا د انسانانو به الله فرمایي هو الذي ولا غذات مد الارض چغړولې د ازمکا وجعل او اچولې دي فيها پدې کې رواسي غرونه ان کې خودل پدې کې غرونه وانهار او نهرونه ومن كل ثمرات او د هر قسم میوونه جعل جوړې کړې دي فيها باغې کې زوجين اثنين جوړې دوا دا کله ثابت شوی دا چې دا اوس بالکل لکه نو کېږي چې هر بوټي چې کوم دی دا نر او ماده لري دا نر ماده لري او دا الله تعالی موږ ته هغه وخت نو ویلي چې دا کی جوړه دا الله خبر دی الله تعالی دې خبرو کچې د کائناتو په دې آیتونو باندې موږ په عمده انداز کې سوچ کړی وای چې کوم الله تعالی موږ ته بار بار وایي نو موږ د مسلمانان په ساينس کې د انګريز په مقابله یا د کفر په مقابله کې ډېر زیات بره ځکه چې الله تعالی موږ ته ډېر مخکې نه د حقیقت خودلې ډېر مخکې نه حقیقت خودلې ولا ته پته ولا خالق ته او بیا د هواګانې الله وای د هواګانې چې چلوم دې لپاره چې دا برداري شي مخکې موږ په دینه پوي اوس موږ ته دا اندازه ولګیدا چې دوه ونی وي نو پاږي کې الله تعالی یو مذکر کې یو مؤنث کې هوا چې راشي نو دا کوم ونه چې الله تعالی ورته مذکر کړی وي د دې هغه اعضاء الله تعالی په دې مؤنث باندې واچي دا وسبار برداري شي او دا موږ په خپل کورونو کې دلته په دې فیصله کې زموږ تر زمانه یو کور دی باغ کې یو ونه و د عام او هغه امونه نه نیول امونه براله به پوښی دا تاسو مولې دي نو ما چانه پښتنه وکړه چې را د وجه سره دا ولې امونه نه نيسي نو بهرال ورستو بیا ماته اندازه ولګي دا به زموږ خپل غنه چې دا دې سره دویم ام نشته مذکر او مؤنث نه دي څومره پوری چې دویم نوي امر پوری بدا بچي دا ودا امونه بنې نيسي د دې په تاسو دویم اولګو نه اولګوي د امونو هغه کې والله ورته یو مذکر کې ورته مؤنث کې نو الله وایي د هر یو شی د دې نه ما جوړه پیدا کړی دي یخشی الليل النهار پټای پردا چي شپه پورز باندې ان فی ذلک کان بدی کې لآیات نشاناتی لقوم قوم د پاره يتفکرون چې فکر کوي او فی الارض پسمکه کې قطع زنه ټوکلی دي متجاورات جور نه ټکدا جور جار غته ویل کیږي گوانډی ته او جور ویل کیږي هغه ټوکلو ته چې هغه یو بل سره انختی وي لکه څنګه گوانډیانو کورونه یو پسبل نظمکه یو ده او ټول یو بل سره لګیدلم دا او بیا مخ کی واوره وجنات او باغونه دي من عناب د انګورنا وزرع او نور هغه فصلونه دي ونخيل او کجوري دي سنوان دا ویل کیږي هغه کجوري ته هغه بوټي ته چې بیخ یوي شاخونه دغه مخالفي بیا وغیر سنوان او بغیر شاخونو یعنی یو اډو کی زړه بکله یک یو شاخ راو باسي او کله به یو اډو کی زړه دوه او درې څلور اډو کی زړی براو باسي زمکه مغه یودا او به مغه یویدی علاقه مغه یودا یو بل سره تړلې ده هغه به وجود هر چا بیل او د هر چا بیل طریقه د هر یو بوټي یا د هر یو انداز یسقا او بکول شي بماء واحد یو قسم وبو دوړ یو قسم خو یو قسم فصل کوي بل قسم فصل کوي دا څوک ته چې دی تعالی ورکی دا غسي ونفضل او مونږه درجه ورکو فضیلت ورکو بعضها زنتا علی بعض په زن باندې فل اوکلی پزایکی کی په خوند کې د یو شی خوند دی د بل شان خوند دی او په یو دی بوټي یو دی فصل یو دی تاسو به باغونو تاسو الحمدلله ټول دي یو باغ کې به یو قسم یو کې به یو خوند بنوي د یوی ونی به یو شان دی خوند دی بل ونی به بل شان دی زنه به ډیر خواږي زنه به لک خواږي زنه به میوخروغه کوي کنه زنه به خنه کوي ان یقینا فی ذلک بدی کې لآیات نشانات لقوم قوم دپاره یاقلون چې غي عقل لري وان تعجبوا کثیر تعجب کوي فعجب قولهم ان کده دی باندې ته تعجب کوي نو خبره خدا نه ده پدی الله تعالی پدی قول باندې او الله تعالی پدی نشانات او پیدائش باندې خیرانی خبره خود دی دغه وینا ده کما وینا اذا كنا آیا
هر کلا چې شومونګه خاورې آینو بیا بونګه لفی خلق بیا پیدا کیږي جدید پنیوي کې موږ به خاورې شنو بیا الله پیدا کوي نو الله ورته دا یو اډو کې زړی نه زدا تمره لوی ونه پیدا کولای شمه استایو پیدایش شوی د دوباره پیدا کول الله د پر څه ګرانه خبره ده دا څه ګرانه ده او دا عقل سره منلو د پاره څه ده چې یعنی دا د مانونی کده پاره دا څه ګرانه خبره ده اولئک هم دغه کسان الذين خلق دي کفروا چې انکار کړي دي بربهم د خپل ربنا واولئک هم دغه خلق دي الاغلال چې توقن دي فی اعناقهم د دې پسټونو کې دوه معنی د دې مفسرینو کړی دي دوه صحیح ثابت دي ګیا تر یو دا چې دا توقن به د قیامت پورې دی وی الله دې په بغاړو کې راځي د په حدیثو کې نور آیتونو نن دا ثابت ده هم صحیح خبره ده یو دویمه خبره ده چې دا توقن دي د نه منلو لپاره په دنیا کې چا باندې تعصب راغله د قوم چا باندې تعصب راغله د خپل پارټي چا باندې تعصب راغله د پلارو د کپرستی چا باندې تعصب راغله د خپل مزاج نو هغه تعصبات او هغه کینو قصدونو یا هغه روایتو د ایثار کړي دي چې د قران منلو ته ایثار نه هغه ته منلو ته تیار نه نو ډول معنی صحیح او ډول مستاق ته د آیت واولائک هم دغه خلق دي اصحاب النار دا ملګری د اور دي هم دوی فی ابد اور کې خالدون همیشه شوی ويستعجلونك او دوی بیړه کوي تانا واړی تانا په تندي سره او جلت کوي بسیئه په بد باندې قبل الحسنه مخکې د خګړینا نکی کړي نه او وای چې الله راوړه کله وی دا قیامت الله زره هر وخت قیامت کوي دا بکله راځي عذاب بکله راځي نو جلدی کوي وقد بتاکي سره خلق تیر شوی دي من قبل هندي نمخي المثلات مثلات دا د مثلتن جمع ده مثلتن ولکی عبرتناک واقعه هغه واقعات چې هغه عبرتناک دي نو مثلات جمع ده یعنی هغه واقعات چې هغه ډېر د عبرت نه ډکې دي هغه نه ولې دي سبق نه اخلي د لوط علی السلام کې سب بیګات یې راشي ده زمونږ تاسو په ځل کې څومره یې راناسته ده نو دې هغه نه ولې نه یریږي چې دې بیا شرک کوي او بیا بد عملیان کوي وان ربک بشکر ربستا لذو مغفرة اغا خوند معافی کولو ده للناس خلقوا ته علی ظلمهم سرد ظلمنا دوی سرد ظلمنا بیا مل معافی کوي دوی ته وان بشکر ربک ربستا لشدید اغا ډیر سخت العقاب سزا ورکون کړي ويقول اوای الذين كسان كفروا چې کافر دي لولا انزل عليه ولنشوا نازل بدباندي په پیغمبر باندې آیتون نشانه مې ربي د طرف طرفنا بیا هم دا خبره کوي بیا هم دا پښتنه کوي ول نازل نشوا نو بار بار الله جواب ورکړي عمدہ کدا بیانونه چې کیږي د لګ نشانات دي او دا که نشانات غواړي موسی عليه السلام تعالی لګي ورکړي عيسى عليه السلام تعالی لګي ورکړي هغه باوجود نه منلي انما بشک خبره ده بلنه ده انت تچی منذرون يرور کون کوي ولکل قوم او د هر قوم د پاره یلافذ کده الله چې ده يعلم غبهيږي ما په غشي باندې تحملوا چې اوچتای حمل اخلي كل هر یوا انثى زنانا وما او په ان پويږي په غشي هم تغیدو چکمه کوي الارحام پرحمونو کې وما تستاد او بهغت چغاز یا تید رحمنا پرحم د مور په خېټه کې چې ماشوم پیدا شي الله د هغه کمی او اضافي باندې کوي څومره عقل ور کوي څومره جسم ور کوي څومره عمر ور کوي څومره صلاحيت ور کوي څومره دغه قوتونه دي وغيرها یا دغه د خپل حد نه مخکې اسقاط حمل او یا د خپل حمل غورزي پوره کول او دغه هر یو شی باندې کویږي الله تعالی څومره غي رزق ضروری ده الله تعالی په علم کې ده او الله تعالی رب ده رب مناهي ده چې هغه روزي رسان ده روزي ورکون کې ده وکل شیء او هر یو شی عنده د اغسرا ان الله تعالی سره بمقدار په اندازې مطابق ده زیاته کمه پکې نه کیږي یعنی دا معمولی خپل جسم ته بنده وګوري کچېره د سترګې د انسان معمولی غوندي غټي شي تاسو مر بدرنګ شي یا یو سترګه معمولی غټي شي بل وړ شي یا پوزه لګ غټي شي یا لګ وړ شي یا په بل کوګواله پکې راشي اډ زیات نو انسان لپاره د بدنمایي باعث وګرځي نو هر شی الله تعالی سره هم دا غرانګي د اسمکي او اسمانونو کې چې سدي الله سره په اندازي باران د اندازې نه زیات شي زحمت جوړ شي د رحمت په مقابله کې خوشحالي دا اغم کې د حد نه زیات شي هغه زحمت جوړ شي په مقابله د رحمت کې هم دا غرانګي هر شی په سوره فرقان کې مولا تعالی هم دا کرانګي خبره کړې ده سوره فرقان آیت نمبر 2 کې چې وخلق كل شيء فقدره تقديرا
هر یو شي سره اندازه ده الله تعالی د اندازې مطابق هغه پیدا کړی عالم الغیب هغه عالم دی په پټو شیونو والشهادت او په ښکارو الکبیر هغه لوی دی المتعال هغه د لوی مرتبه خاوند دی عالی شان اعلی معنی تقریبا برابرۍ کی سره سواء برابر خبره ده منکم زن استاسنا من اغسوک دی اسر کاغا پټه کوي القول خبره ومن او هغه جهرا چې هغه ښکار کی به هغه یعنی خبره د هغه ومن او هغه څوک هو چې هغه مستخفم باللیل هغه د شپې پتیاری کې پټون کې ده د شپې پتیاری کې وصارب او هغه څوک چې هغه ګرځي بالنهار پرانا کې پورځي لفظي معنا قرانا ده کنه مستخفم باللیل فائدہ خلی د شپې د تیارینا وصارب بالنهار او فائدہ خلی ورځ د رڼا یا هغه کار چې هغه خواهش کوي په پټولو د شپې کې او یا هغه کار کولو خواهش کوي په ورځ کې ضرورت د شپې او د ورځ هغه باندې تاسو الحمدلله په یوه مخکې دی باندې تفصیل شوی دی بار بار له هغه د پاره ان الله په مقابله الله د پاره ما چې کله دا لفظي لفظ ترجمه کومه نو کله کله زما دا احساس پیدا شي چې مخکینی خبره بدینه هیر شي خبره خدا دا کنه چې سواء الله باندې برابر ده کپټه دا او ښکار ده کشپه دا او کورته ده کته ښکارا کوي کته پټای کته کمایو کته زیاتای الله د پاره دا برابر ده له هغه د پاره معقبات تعقب کون کی دي پیراداران چوکیداران من بین یدیه د وړاندې نه د انسان ته اشاره ده د پاره چوکیداران دي د تعقب کوي د خيته د مخنا ومن خلفه او د شا طرفنا يحفظونه او دوی حفاظت کوي د سړی من امر الله د الله تعالی د حکم یعنی په حکم د الله ان الله بشکل تعالی دا تاسو لیدلی بار بار چې کله انسان دې غټه واقع په انسان باندې راشي او هغه واقع کې انسان عجيبه یا د معجزه‌نما په باندې سړی بچي دا څوک ته هغه بچ کوونکی ډیر واقع به تاسو دلی اکسیډنٹ کې سړی عجيبه بچي واقع کو سړی عجيبه بچي لار کې رواني بنده باندې عجيبه طوفان یا hebat یا بل داسې hebat راشي هغه نه بچي نو الله وایي دا څوک ته هغه بچ کوونکی او موږ وایو کنه هغه ورته یو مطلب دی چې الله رکھے اسی کون شکی څوک چې الله وساتي څوک باغ حساب کیا څوک باغ بیا بچ کی د اغینا یا څوک وی چې هغه تعالی سزا ورکی بغیر د الله تعالی نه ان الله بشکل تعالی لا یغیر تبدیلی نرا ولی نبدلی بدلون نرا ولی ما بقوم ما هغه بقوم یعنی په قوم باندې حتی ترغه وخت پورې یغیرو چې هغه بدل کی ما هغه بانفسهم په خپل ځانونو دا لفظي معنی شو مطلب دا دی چې څومره پورې یو قوم خپل حالت په خپل باندې بدل نکي نو الله یې نه بدلي الله تعالی قانون دا نه الله نه بدلي او دلته د ابل ورځي تاسو پښتنم کړی و چې وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها نه مراد خدا دی چې کني الله باندې ذمہ داری ده نو الله باندې ذمہ داری ده الله تعالی وسایل ورکړي دي بکی بدلون دا د انسان په خپل مرزي باندې څومره چې الله تعالی فخ نوي عمره پوری د یو مشیت او یو رضا د دې ما تاسو ته بیل تفصیل کړو چې یو هغه د چې هغه د الله تعالی خو خدا خو راضي پینه ده یو هغه د چې هغه د الله تعالی خو سره په باندې راضي هم ده نو هیڅ یو قوم لکه موږ اوس ناس کیو موږ وایو چې الله تعالی موږ غالب کې او امریکا یا کفر مغلوبه کې دا سي الله وې دا سي نه کوم دا زما طریقه نه ده دا زما سنت نه دي زبدا سي نه کوم یا ته بناست یو ما وای بچی الله ما ته روټي راکې نو داسې بنه کیږي رسو مثالونه مرادي او یا وای چې الله تعالی ما ته وبرا کې نو داسې بنه کیږي تر څو پورې چې دې د پاره ته پخپلا کارونه کی همتونه کی کم طاقتونه چې الله تعالی تا صلاحیت درکړي هغه استعمال نه کی کچيري مونږه په دې باندې راضي و چې مونږه د همدا غرنګي مغلوب ديو غلامان ديو امریکا دې په مونږه یا بل کفر دې مونږه باندې غالب یو بس مونږ ته امن دی نو بیا الله وایي خپل نه بدلوم ځکه چې الله تعالی خو دا کافر مړ کول مراد دی نو پیدا کول ولی او صرف داغي ته شکست ور کول مراد دی بیا پیدا کول بیا غوډه لپاره یو فرشتم زیات دوا یو کون طاقت غیر لپاره کافی نو الله نه بدلی حالت د اچا ترڅو پورې چې هغه قوم په خپل د خپل حالت بدلولو همتونه کی کارونه کی غیر لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندۍ موږ مخه ته پیغمبر علیه السلام د بدر تلاړو نه بدر په مقام کې سب بندي شوی دا هغه نه بعد هغه دعاګانې کوي چې الله تعالی ماته کامیابی راکړي
هغه نه بعد دعا کوي همدا غرانګي په وحد کې همدا غرانګي په نورو مقاماتو کې خپل ذمہ داری پورا کوا بیا الله نه مدد غواړه یعنی که الله نه خو بیا به نکېږي ودا خپل ذمہ داری پورا کړی دا خپل ذمہ دا ډېر اهم آیت محکم تیر شوی دی دلته هم دی چا پاسره باندې دلته خو یو مراد نه خاص کر دی د دې مشرکین مبارک دا کنه توحید دلیل د پر الله تعالی بیان کړي چې کله د چا په اسره باندې کینی چې دغه به ما ترا کوي د شرک په بنیاد باندې چې زه عمل نکوم او دا سړی او دا بابا صاحب او دا پیر او فقیر منی ولې دی به ما ته بیا په قیامت کې د شفاعت ذریعہ وګرځي نه لا وای داسې باندې د لپاره به خپل کار کوي د لپاره به خپل کار کوي او دا بیان مخکې په سورته بقره کې هم تیر شوی دی چې تیر شو دا وډله وا هغه د لپاره د هغه عمل له تاسو لپاره بس تاسو عملي امدارنګ الله فرمایي ولا تزرو وازره وزر اخرى او هیڅ څوک به یو چا پیټه نه وي چې پیټي د بل څوک بنشي کولای دا چې د بل چا بوج شي و اذا او هر کله اراده چې اراده وکي الله تعالی بقوم فيقوم باندې سوءا د بدر سوالو د عذاب ور کولو سزا ور کولو فلا مرد له بسيط څوک نشتا واپس کون کې هغه د پاره الله دې فیصله وکي به څوک واپس کول نشي وما لهم او نشتا دې د پاره من دونه سوا د الله تعالی نه من وال څوک ولی دوست مددگار کارساز هو الذي الله غزات یوریکم چغه خیدا ستا البرق د پړکا خوفا د پاره د یری وطمعا او د پاره د طمع د امید وينشئ او اغا چلی رواني یو چتای الصحابه وريدي الثقال درنی کله چې باران رضی اغه نمخ کی اسمان ورشي او به ورځ نو ورسته کی چمک څنګه چې پړکیږي د اسمان نو یره پیدا وشي چیرې باران ډیر ونشي طوفان ونشي غلې ونشي فصل تباہ نشي وغیرہ وغیرہ موږ د بارا د باران د کورونو د غورځیدلو ذریعہ ونه ګرځيږي او د سره سره تمهم پیدا وشي ګرمي وکم شي فصل بزیات شي نور خلق د ابو ضرورتونه به پوره شي نو دواړو په کې د الصحاب لفظي معنی د درون بار اوچتون کې یا په هواګانو ته اشاره ده چې دا الله تعالی بوزي په ډیر لوی درانه یا هغه ابو چې دینه راوځي او د دې یو باغنران کې زما درس هغه د پرځت تیارې کومه شیونه ما جمع کړی دي او یو هغه مدل تم تاسو لپاره لیکل دي چې کچيري 15 سنتي میټر باران وشي 15 سنتي میټر او د دې علاقہ 25 مربع کیلومتر کې دا وشي 25 مربع کیلومتر ما خیال کې په خبر به 25 مربع کیلومتر باندې راځي بلکې کم وګړي ده دینه او 15 سنتي میټر باران وشي ډېر لږ دي 15 سنتي میټر ادوره باران وشي نو د دې وزن بلین ټن وبدیدا یو بلین یعنی لاک ته کروڑ دے میلیون دے بلین دے یو بلین ټن وبدي مطلب دا چې دا ورته دي دومره درانی وبدي ځکه الله ورته ولي دا چاو چې تکړی وي دا پس کې اوچتي شي وي دا شاجر تر اوراسه ولي دا دومره درانی ورته او دومره اسان سره لاړي او چار اوره ولي دا او بیا په دې کې الله تعالی څومره خې طریقې سره تقسیم کړي او دا تقسیم د الله تعالی دا سینه ده چې کني ایجاد ضرورت نشته وخت او کی خامخا او چرته ضرورت ستده ول تعالی تعالی نه ورکی نه دا ټول دنیا باندې الله تعالی د اغي ضرورت مطابق هغه تقسیمای ويسبح او باقی بیان وی الرعد یو معنا په سوره بقره کې تیر شویم دا یا په هغه فرشتہ مراد دی چې کومه فرشتہ دا په ورځو په اړولو الله طرف نه مقرره کړی شوی دا او د تعالی تعالی یو ډنډا یا چوکا ور کړی دا هغه سره د ورځې د اړي یا په هغه یاد او یا باقاعده د کم आवाज چکیږي په دې کې د ته اشاره ده او عموما مفسرین معنا د امدې کړی دا چې باقاعده دا هم بتسکی تسبیح بیانوي سبحان الله وای د الله یاد کوي بحمده د هغه صفات سره د هغه ثنا سره والملائکه او فرشتي هم من خيفته د هغه د يرنا ويرسل او هغه راستي الصواعق تندرنا صاعقه چغه hebat आवाज تندر فيصيب بیا هغه رسي بها هغه ذریعہ سره ان را غردي هغه تندر من فهغه چا يشاء او چغه غړي وهم او دوی یجادلون جګړه کوي فی الله د الله مبارکي
وهو او اغا شدید المحال شدید او ډیر سخت المحال تدبیر کون کړي او یا بهترین تدبیر سره نیون کړي کله په دشمن نیسه خو خدای نیولې نه خلاص شي دنه یا نیولو چل نه درځي او د دې مثال په سورۃ رانه شو ان بطش ربک لشدید د الله نیول ډیر سخت شدید دي او هغه ته خلاص دلې هم نشي جی سورہ بروج کې ده بالکل له اغد پارا دعوت الحق اغد پارا بلندا رښتینی هغه یې په حق سره اره بلل شي او هغه حق ماده کوي د بلنه او پکار هم دي چې هغه نه بلنه وشي دعا وشي ځکه چې الله تعالی په سورہ نمل کې آیت نمبر 25 کې الله فرمایي سورہ نمل 25 نمبر کې اما یجیب المضطر اذا دعاه سوک ته چې هغه ته دعا وکي هغه چې استقرار غستوي ويكشف السوء او لرکی غنا تکلیف الہ مع الله آیا الله سره بل الہ مشتره چې تاسو کوی داسې یقیني څوک نه والذین او هغه کسان يدعون چې دی رابلی من دونه سوا د الله تعالی لا یستجیبون اغوی جواب نه ورکوي دوی ته لهم دوی ته بشیء دهیتشی د دې مثال وسلا بیانې مثال څنګه دی الا مگر کباستی پشاند لکه یو سړی خور کی باسط خورول ته ویل کی د الله تعالی د نومونو نه یو نوم دی د الله تعالی صفاتونو نه یو صفت ته چې خور کړی وی کفه لاسونه خپل اذ لا لفظي معنی دي ته ویل کی لاسونه خپل اوچت کړی وی ال الماء او بو طرف ته ليبلغ د دې لپاره چې هغه را ورسیږي فاهو د دخلیتا وما هو او ندی او ببالغه رسیدون کی د دخلیتا لاسونه وجود کړی چې راځه او راځه 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 نو کال کو دي کی او به نه راځي تر څو پورې چې په خپل هغه ته او ورغلې نه یو به راغست دي کوم صلاحیتونه چې الله ورکړي دا استعمال کړی دي دا آیات تاسو مخکینی آیات سره تړي چې کوم الله تعالی ان الله لا یغیر ما بقوم نو تاسو به پوهیږئ دي معنی باندې وما دعاء الكافرين او ندا بلند کافرانو الا مگر فی ضلال په گمراهی کې دا مراد نه سره مراد نه د دې مشرکانو د الله په مقابله کې د بل چا نه وخت کول دا سده لکه ته ابو ته ولاړی او ابو ته وای چې مخله تر ورسېګو مخله تر ورسېګو دا څه باندې کی نو دا دغه مړو نه دعاګانې یا نور بوتانو نه دعاګانې یا پیرانو نه دعاګانې دا داسې دي هم دغه مثال لري ولله ولا تعالی د پاره دی یسجدو سجده کوي من اغسو فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او پزماکه کې دي طوعا په خوشالۍ سره په مینا سره وکرهن او په بدا یا په کراهت سره ان نه خوخی سره خوخه دا کنه د خوخه الله تابعداري کوي والله تسجده کوي د الله تابع دي وظلالهم او سوری د دوی بالغدو سحر وخت والآصال او د مقام په وخت کې سجده بیا وکړي سحر او مقام سور دې طرف ناراضي دې طرف ته بیا مقام ګوري دې طرف نه دې طرف ته هغه وګديږي او دا ټول الله ته سجده کوي دا دلیل دې خبرې چې دا شی دا کم چې سور لري دا باقاعده جسم لري او جسم چې کوم دې مادي قوت لري یعنی مادي جسم لري لکه غر دې ونه دا سړی دا بوټي هر شی چې تراوالي او الله دا سي ذات دې چې هغه مادي جسم نه لري ا مادي جسم نه پاک دې موږ غیر لپاره تصور هم نشو کولای او دا سوري د ذکر چې دل را ګرځیدل دم الله تعالی ته سجده کوي دا الله تعالی تابعداري کوي قول ته ورته وایا مر رب السماوات څوک دې بادشاہ یا حاکم مالک اگر معنا هر وخت یاد ساتي السماوات د اسمانونو والارض او د زمکی یاد ځکه ساتي چې لکه څنګه چې الله په اسمانونو کې حاکم دی عمده کرنګي حاکمیت دا په زمکی کې هم الله ته حاصل ده اسمانونو کې فرشتي دي لوی لوی قوتونه دي ورسره همدارنګ نور مخلوق دي چې موږ نه یو خبره غینا هغه په چر د الله په حاکمیت کې چې خپل حاکمیت یا خپل عقل نه کار نه غسته او نه هغه نه انکار کړی دی نو تاسو بیا پزمکه کې د الله تعالی د حاکمیت نور خلق ته ول اسپاري یا د الله د حاکمیت لپاره ول کار نه کوي قول ورته وایا الله چې الله تعالی دې ان پختنه وکا چې څوک دی نو بیا ته ورته وایا چې الله دې دا ته ورته ځکه وایا چې کله دا پختنه وکي نو دی جواب نشي درکوله نشي درکوله نو خاموش بشي نو چې خاموشي نو تی جواب ورکړي چې الله دې قول ورته وایا افتخستم آیاتاسو نیولی دی جوړ کړی مدي من دونه سوا د الله تعالی نه اولیاء نور دوستان
لا یملکون اغی اختیار لري لانفسهم د خپل ځان لپاره نفعا فائدې ورکول ولا ضر او نه نقصان ورکولو خپل ځان ته فائدہ نقصان نشي رسولای او تاسو ته فائدہ نقصان پورا صحیح قل ورته وایا هل آیا یستوی برابر دی الاعمى رن والبصیر او لیدون کې یعنی دا کائناتو کې د دومره ته سوچ نه کوي څوک چې سوچ کوي هغه یا څوک چې سوچ نه کوي هغه آیا د خپل کې برابر دي ام هل تستوی الظلمات والنور او آیا برابر دي تیاری او رڼا تیاری ډیری دي رڼا یو ده دا بل قرآن کریم کې تاسو څنګه دغه سیملاویږي دغه چې تیارونه شرک او بدعات او هر هغه شی چې د الله په مقابله کې د هغه یو نه هغه بډی ام جعلوا ایا دوی جوړی لله الله تعالی د پاره شرکا شریکان خلقو ان دوی ولې داسې جوړی الله د پاره شریکان آیا دوی پیدا کړی دي که خلقه په شان د پیدایش د الله تعالی دوی ته پیدایش کړي دي ته شی جوړ کړي دي یا څه انسان د سره جوړ کړي دي د کوم چې تاسو عبادت کوئ د الله په مقابله کې فتشابه الخلق چې اشتباه شي په تاسو باندې په دې پیدایش کې یعنی یو سره ستادي بوت جوړ کړي دي یا ستادي پیر با جوړ کړي دي یا قبر جوړ کړي دي اب څه تاسو ځان ته خدای دی ولې دي او یو انسان الله جوړ کړي نو بیا خو امکان شته چې تا اشتباه وشي په دې کې چې کنيزان جوړول کوي او د الله پیدا کول کوي او دین پیدا کول کوي نو دې څه شی پیدا کړي چې تاسو ته اشتباه شوی دا څه شی جوړ کړي دي علیہم پدوی باندې فتشابه چې بیا ګډوډ شوی وي الخلق پیدائش علیہم پدوی باندې قل تو وایا الله الا تعالی قل الله تو وایا چې الله خالق كل شيء اغا خالق دې د هر یو شی پیدا کون کې دې د هر یو شی او هو او هغه الواحد یود القهار هغه غالب دې قهر هغه چاته ویل کی لشي چې هغه په زور باندې د حکم منلو اختیار لري په زور باندې هغه حکم مناول شي پتا باندې دومره طاقت هغه سره انزل هغه را لګلی دي من السماء د اسمان ما ان اوب فصالت نبیا اوبیدی د اوب اودیتن پړونا نالی یا د اوبو په نتیجه کې چې کومه لارو کې اوبر روان شي بقدرها فخپل اندازي ان هر چا اوچت کړي دا اوبو د خپل اندازي هر یو خپل هر وی نالی یا هر غزه کې چې اوب تیریږي فاحتمل بیا اوچت کړو السیلو هغه سیلاب زبدن جاد تاسو ته زګونه رابيا چغبروي په دې اوبو باندې ومما او مذکرنګي هغه یعنی دا کوم مثال چې تیر شو مذکرنګي داغه یوقدونا چې دوی هغه ګرموي عليه باغې باندې یعنی ګرمي یا تاور کوي فنار په اور کې صد پارا ابتغاء د پارا د لټولو حیلتن د کالی زیور سونا وغیرہ او متاع یاد سامان زبدن التهم زغنوی مثله د پشانتی نو به څه چلو شي چې کله باران وشي د باران مثال د وحی ده او په دې وحی سره ان دې باران سره هر یو قوړی هر نالا د خپل اندازې مطابق اوبر واخلي او بیا چې کله دا لاړ شي نو په دې سر باندې جګونه پیدا وشي زګونه پیدا وشي نو چې څو وخت تیر شي هغه زګونه ختم شي رسول راضي آیات کې زګونه ختم شي او په پاتې شي چې څومره زمکه مزیدار وي بهترین وي دومره د خپل حصے او په واخلي اصل پاتې شي او د زګونه لاړ شي نو دا وحی چې کله نزول شروع شول د په مقابله کې د مخالفتونه او د شرک او د دې بدعات او د دې نور ګناهونه د دې مثال داسې دی لکه د زګونو نو چا چې دغه وحی نه خپل حصہ واغستا دا به دغه پسړ کې پاتې شي او هغه چې مخالفت ده یو تاریخ هم په دې گواه ده چې مخالفت کړي هغه ختم شي او هغه هم د کرنګي ها هو چې سوریدي دغه مثال د زګونو دغه ختم شي آیات به مثال د کالی ده چې کله کله ګرمۍ دې د پاره چې تا د سونه معلومه شي ته سونه جوړه کې ناغي کې کوم زګ پاتې شي هغه ختم شي او چې کوم اصل دی هغه پاتې شي دا د وحی د الله تعالی طرف نه د رحمت هغه مثال دی هغه سره مثال ورکړي الله تعالی كذلك امدغرنگی یضرب الله بیانی مثالنا الله تعالی الحق صحیح ټیک ټیک والباطل او باطل فاما بسغا الزبد چې جګونه دي فيذهب نو اغلار شي ختم شي جفاء يوشي واما ما او هغه ينفع چې فائدہ ورکي الناس خلقتا فيمكث نو هغه باقی پاتې شي فل ارض بزمکه کې هغه اوب
هغه باقی پاتې شي، اصل د هغه پاتې شي، او کوم چې مخالفتونه دي سطحي طور باندې هغه ختم شي. کذالک هم دغه رنګي یضرب الله بیان الله تعالی الامثال مثالنا للذین خلقوا لپاره استجابوا لربهم چاغوی حکم منل ده هغه غاړه خود ده خپل رب لپاره الحسنا هغه لپاره خسته اجر ده بهترینه بدله ده بهتري ده. والذین او هو خلقو لم يستجيبوا چغي ونمنلا خبر ده الله له هغه لپاره لو ان کاشوی یا کچریشی لهم هغه لپاره ما هغه فی الارض چې بزمکه کې دي جامعا اټول څومره چې طاقتونه دي بزمکه کې څومره پیسې دي څومره دولت دي څومره سونه ده وغیرہ وغیرہ. سورۃ آل عمران 51 نمبر آیات کې دا خبره تیر شوی و. سورۃ آل عمران 91 یو نبی ومثله اومدمر نور یعنی دا دنیا هم تک کی اومدمر مالونه نور مرترواچی څومره چې دا دنیا ده لفظ دو بیا آغا په فدیه کې ورکول غواړي په مقابله د خپل عذاب کې به باغ سرا اولئک امدغه خلق دي لهم دوی د پارا سوء الحساب سخت حساب ده بد حساب ده بدترین حساب ده ومأواهم او ده بد دوی جهنم جهنمی وبئس المهاد او ډېر بد زید ورتلو ده مهد غیږ ته ولکی ډېر بد زید د ورتلو لم ضروري دي ورزي بخامخه یا زم ډېر بد ده دوی د پاره و سوء الحساب شدید ترین یا بدترین حساب وي. عائشہ رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه بخاری شریف کې دا حدیث چې قیامت پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت پورې چې چا نه حساب واغسته شو هغه هلاک شو، چا سره چې حساب وشو هغه هلاک کړل شو. الله دې موږ تاسو بچ کړي او څوک چې حساب نه بچ کړل شو هغه بچ کړل شو. نو ما ورته ما نه پوښتنه وکړه عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما پوښتنه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې بیا د دې آیت څه مطلب ده چې الذب عمل نامه چاته بخلاص کې ملاوي شي او چاته بچپلاس کې ملاوي شي. نو خلاص کې خو ملاويږي ځکه چې حساب کتاب کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب کې ما ته فرمایل چې دا به محض یعنی صرف پیشي بوي او دی باندې بسلسلي نظر وي او هلاک شو هغه سړی چې هغه حساب د پاره ایثار کړل شو. نو دا الله تعالی مې ربنا خدا بعید نه دا اب عمل نامه پښکی کې بس ټیکته او صحیح دا او بس ټیکته نو پیش کو ټولی شي خو حساب الله تعالی چا سره نو کی او چا سره چې حساب وکي نو به حساب کتاب. او د دې په تشریح کې عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کچېری الله تعالی ما سره د یوې سترګې حساب وکي دي کې یوې سترګې چې بده باندې ما څومره ګناهونه کړی دي او هغه بدل او سزا ما ته ملاوي شي نو زه به هلاک شم الله تعالی دې تاسو بچ کی. ومأواهم او زید دوی جهنم ده وبئس المهاد او ډیر خراب زید ورتلو ده. افمن آیا هغه څوک علمو چې پوهیږي انما بشکچی خبره ده د بلنه ده انزل چې نازل شوی دی الیک استا طرف ته من ربک استا طرفنا الحق چې دا رښتیا دي ثابت دي ټیک دي. کمن آیا ده پشان د هغه چا هوا چې هغه اعمالون ده دا څه کې دی شي چې هغه الله دا قران او د الله تعالی د بیان شوی دیني پیژندلې وي او بل چې هغه ځان کړل نو دا سره برابر دي نه دي برابر. انما بشک خبر ادا د بل نه دا يتذكروا نسيت قبل اولو الالباب د عقل خوندان څوک دي الذين دا خلق يوفون چې هغه پورا کوي وفا کوي بعهد الله تعالی د وعدو اټول اول وعده کومه ده چې الله مونږ نه غستي و زموږ د پیدایش نه مخکې چې الله ستو بربکم هغه نه علاوه الله وعده موږ هر رکعت کې په مانځ کې الله سره کوو یا کنعبد هر اذان کې موږ الله سره وعده کوو اشهد ان لا اله الا الله اکبر هم دا غره نور وعده د اوس قران کریم ته موږ ناسي مانځ باندې موږ ولاړیو. ولا ينقضون او دینما تی الميثاق فخوادا میثاق فخوادا ته هغه چې گواهی قسم پیوشي. والذین او هغه خلق یصلون چې هغه تړي ما هغه احکامات یا هغه امر الله چې حکم کړی وي الله تعالی به دا هغه اندا چې یوصلا چې دا دې وتړل شي پیوند کړل شي. ويخشون او يريغي ربهم دخل ربنا ويخافون او يريغي سوء الحساب د بد حسابنا. دا آیت په سورته بقره کې هم تیر شوی دی او داغه منه هم د کرنګي دلته څنګه چې دلته یو د الله وعده ماته
او دویم دا چې صله رحمی نه کوي په خپل کې الله حکم کړی دی د وصل کېدو د جوړښت او د هغه جوړښتونه پوره کړي او دنه مراد صله رحمی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف کې حدیث ده چې کدا څوک څوک غواړي چې د عمر دی لوی شي او هغه ته د رزق وسیع هغه کې ورکړل شي مقدار کې نو ته د پکار دي چې صله رحمی وکړي او چا چې صله رحمی وکړه هغه د پر دوا اجرونه دي یعنی چا چې خپلوانو ته د الله رضا د لپاره څه ورکړو یو اجر د هغه صدقې دی چې ورکړو او دویم اجر د صله رحمی دی چې وکړو د سړی والذین او هغه کسان صبروا چې غي صبر وکړو ابتغاء وجه ربهم ابتغاء د پاره د لټونه وجه ربهم د رضا د رب دوی لفظي معنا خو مخ ته کنه مراد نه رضا ده واقاموا الصلاه او دی ودریمون یعنی قائم قیمون وانفقوا او دی خرج کئ مما د اغسنا رزقنا چې موږ ورکړې ده هم دوی ته موږ ورکړې ده دوی ته رزقنا هم چې موږ ورکړې ده دوی ته سرن پپټا وعلانیتن او بخارا ويدرؤون او دی د فقئی درقن یو بلتا وشتلو باندې ویل کی یو شی چې خپل ځان لری کی بالحسنتی پنیکای سرا السیئه بدی په نکی سره لری کوي او دا سورته حامیم سجده کې ان شاء الله راځي تا ته سړی بد کنزل کوي ته ورته دعا کوا تا ته سنذر کوي ته ورته ورکوا هغه ته اشاره ده هغه ته مراد ده او دا ارد عید لپاره پکاروم د کانګي عمل ده اولائک هم دغه خلق دي لهم چې دوی د پاره عقبت دار اخرنه کور ده انجام د اخرنی کور ده یعنی د دې انجام بهترین دی په مقابله د اغلور خلقو کې جناتو اغباغون دی عدن د همیشګری همیشه اوسېدو د پاره يدخلونها دوی بور نوزي اغباغون تا ومن او اغسو صالحا چغا نیکشي وی نیکی کړی وی من آبائهم ددید پلارانونا وازواجهم او دید زنانو بیبیانونا وذریاتهم او دید اولادنا والملائکتو او فرشتی یدخلون اغیبنا نوزی یا داخلیگی با علیهم بدوی باندے من کل باب دهر دروازینا یعنی د دې ورونه پلاران خاندان هغه کوم چې چانی کی کړی هغه بم دې سره په یو ځای باندې او دې یو ول پیښه خاندان د غرنګ خاندان هغه طریقه په لکه دنیا کې څنګه و سلام د فرشتي بوایي چې سلام دې علیکم پتا سبحان دې بما په سبب دې هغه صبر تم چې تاسو صبر کړو فنعما بډیر خسته دې عقبت دار هغه کور رستنه والذین واکسان ينقضون د دې مقابله کې وصله بیان کړي دا هغه کسانو چې یسلون ما امر الله به ان يصلى والذین واکسان ينقضون چې هغه ماتي عهد الله وعده الله تعالی من بعد میثاقه ورست د مضبوط والد اغینا د گواهی شوی دی یا قسم خورل یا بار بار کړی دا ويقطعون او دی قطع کوي پرې کوي ما اغا امر الله چې الله حکم کړی دی به د اغه اندا چې یوس ولدا دی اتړلې شي وصل نکړلې شي په وس نکړلې شي هغه دې کټکې ويفسدون او دی فساد کوي په الارض بسمکه کې ورانه بګاړ هر اصلاح ضد فساد کاغه په نظام کې وي او کاغه جسمانی طور باندې وي یو شی نه ولار دې ته خامخ ماته دیوال روغ روان دی او ته خامخ غږی نظام ټیک ټاک روان دی ته خامخ کې بګاړ راولي او ټول نه بهترین نظام د الله تعالی دین اسلام دی د هر شي لپاره اولئک هم دغه کسان لهم دوی لپاره اللعنت لعنت معنا لري والد رحمتنا دوی لپاره بلعنت وی ولهم او دوی به ان دوی لپاره سوء الدار هغه کور دی ډیر بد کور دی الله ولا تعالی یبسط اغا فراخی الرزق روزی لمن اغا چا د پارا یشاء او چا غواړي ان الله خو خوي ويقدر او اغا کمه کوي واغا کی چې الله خو خوي وفرحوا او دی خوشاله دي بالحیات الدنیا پښوند دنیا باندې ومل حیات الدنیا او نه د ژوند د دنیا په الاخرت په مقابله د اخرت کې الا مگر ده متاع سامان لګ مراد نه سره مراد ده چې دا دنیا کې امیری او غریبی دا ستاسو لپاره معیار ګرځول دي نو معیار دا نه ده ځکه چې دنیا کې کوي سره ډیر مالدار دی او هغه سره ډیر ځدي نو آخرت په مقابله کې دا ډیر لګ دي او دا ضروري نه ده چې سړی ته الله تعالی دنیا ورکړي ده نو دا الله په خوم ده او دا نیک هم ده نه دا الله تعالی په خپل مرزي باندې په دې باندې څوک نه پويږي چاته زیاته ور کوي او چاته کم ور کوي ډېر کافرونه او مشرک تاسو لیدلې دي چې ډېر مالداري او ډېر نکان خلک وي چې غریبانی
ويقولوا دی وای الذين اغكسان كفروا چې کافران دي دا کافران وای لولا انزل عليه ولنازل نشوالا په سړی باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې آیت سنخا من ربه د رب طرفنا قل ورتوا ان الله بشکل تعالی يضل گمراهی من اغسو یشاء جغی غواری ويهدي او غلار خي الیه خپل طرف ته ځان طرف ته من اغشات انا شغر رجوع کوي واپس کیږي انابت الذين كسان امنوا چې مؤمنان دي وتطمئن او مطمئن کیږي قلوبهم زړه داوي بذکر الله په ذکر د الله تعالی د الله په ذکر کې اطمینان ده هر چا د پاره او ذکر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې افضل الذکر بهترین ذکر چې کوم دی هغه لا اله الا الله ده همدارنګه د ژوند په هر شعبه کې تقریبا موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذکر هغه طریقہ او د ذکر هغه الفاظ خو دي پاتې کې سحر نو دا دعا کوا بادروم تزي نو دا دعا کوا کینی نو دا دعا کوا بهر روزي دا دعا کوا او دس کای دا دعا کوا چې ختمه کې دا دعا کوا کور نوزي نو دا دعا کوا کور ته نوزي دا دعا کوا سورلې ته کې دا دعا کوا کپڑے بدلې دا دعا کوا دا سي حالت نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه وخت دعا او ذکر مونږ خودلی نه به بعض ذکر او باقاعده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته ویلي دي لکه مثلا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د اخر پورې چې چا اولی د دې لپاره ثواب دا سیده لکه لس غلامان د بنی اسماعیل د خاندان نه آزاد کړی وي او د لپاره سل لیکانی دي او سل ګناهونه به د معاف شي همدارنګه په کلمې دي چې ټولونه بهترین دي او درانی دي په میزان کې اوس پکې دي هغه په شواب باندې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم همدارنګه بشماره هغه رسول الله صلی الله علیه و سلم په احادیثو کې او چا چې لیکلي دي کتابونه باقاعده په کې شته دي نو دې سره درته اطمینان حاصلېږي نو ذکر به درې قسمه ده یو ذکر په شبه باندې چې په خپل باندې وایي او یو ذکر ستا په عمل کې لکه اوس تاسو ناسي دام ذکر ده یا تاسو مونږ کوي دام ذکر ده حج کوي دام ذکر ده jihad کوي دام ذکر ده او یو ذکر هغه ده چې غزل سره تعلقي او یو خپل باندې یو زړه سره او یو غو عمل کې اظهار وشي داغه او د ټولو خپل فائدہ ده ابتدای د خپل نه کیږي هغه نه بعد بیا زړه تعالی شي هغه نه بعد بیا په عمل کې راشي نو چا چې الله یاد کړی هغه ته اطمینان حاصلېږي او چا چې الله دموږ تاسو د خلک چې پریشان دي او دی مسلسل په خپل کورونو جوړولو کې بیا کور جوړاو بیا رنگونه بدلاو بیا دا کانه مینه د وخت د شو رنگ دا دروازه دا وغیرہ دا ټول هغه اصل کې به اطمینان دي هغه دي کې اطمینان لټي او ملاویږي بیا نه چې څومره ډیریږي دومره د هغه به اطمینانی او دومره د هغه کیفیت چې هغه نه ځان او باسي هغه دومره هغه پکې نور نه نوځي دا مختلفی کلونه راوړه دا مختلف شیونه کوا مختلف خوراکونه کوا هغه لپاره مختلف ټیسټونه ګوره وغیرہ وغیرہ دا په حقیقت کې اطمینان نه وي او الله فرمایي چې تاسو د زړه اطمینان هغه ستا اونن سبا موږ هو معمولی غونډه عقلی کم کو زمونږ سره 80% مریضان هغه دي چې هغه په دې دنیا کې نفسیاتی مریضان دي هغه د ټینشن د ډیپریشن د وجنه هغه ته اطمینان نشته په خپل ژوندۍ کې هغه د وجنه د هغه عصبي کمزوري هغه وغیرہ نور شیونه هغه باغی بنیاد باندې دي الله فرمایي چې کته اطمینان غواړي دا د الله په ذکر کې الا خبردار خبر شي بذکر الله فذکر د الله سره په یادونه د الله تطمئن القلوب اطمینان مسلمي زړه الذين كسان امنوا چې مؤمنان دي او عامل الصالحات او هغه عمل وکړنه خستا توبه هغه د لپاره خوشحالي ده توبه ویل کیږي هغه خوشحالي ته چې د هغه خوشحالي اظهار ست په جسم باندې مراشي کله کله موږ سره ګورو کنه تندې کولای یو پختنه ولي خوشحالي دا هغه خوشحالي چې هغه اظهار دغه د جسم نه کیږي هغه جسم نه کیږي وحسن خستا مآب زید د ورتلو هغه لپاره خوشحالي هم ده او زه بهتري هم ده د لپاره کذالک هم د غرنګي ارسلناک مونږ را لګلې ته فی امتن په امت کې قد پتا کې سره خلق تیر شوی دی مخ کې من قبلها مخ کې د دینه نور امتنا لتتلو یعنی دې لپاره چې هغه ست بیانو کې تلاوتو کې اولولي علیهم په دوی باندې ستاد راتلو مقصد دا دی چې ته په دې باندې اولولي څه شی الذي غشي او حینا چې موږ یو کړی دا الیک تا
وهم ادوی یکفرون انکار کوي بالرحمن د رحمان بادشاہنا او د رحمان دلته ذکر ډیر عجیبه معنویت سره ده رحمان ولکه کی مهربانی تا او د رحمان په دې لفظ کې او په دې الله تعالی په دې صفت کې دنیا کې اټول هغه نعمتونه چې الله کافر او مسلمان ټول ته ورکړي دي نو الله وې دې دین سوچ نه کوي په دې باندې د دیم شکریا نه ادا کوي چې ستاسو جسم ستاسو وسایل ستاسو رزق ستاسو خوشحالي چې درکړي دا چا درکړي دا هغه به د شکریا نه ادا کوي قل دور هو چې هغه ربي رب زما ده لا اله نشتبل معبود الا هو مگر هغه ده عليه توکلت باغ باندې ما ځان سپارل ده و الیه هغه طرف ته متاب زما ورتل دي هغه طرف ته رجوع ده زما ولو کشر ان قرانا کشر وی قران دا مؤمنانو ته خطاب ده او مؤمنانو هغه کیفیت تاسو ذهن کې وساتئ چې کله دین مسلسل د مطالبه کیږي د نشانات چې موږ ته نشانات راکړي او د دې خواهش ته چې د مسلمانان چې داسې نشان راغلي وي چې موږ دې ته بیان کړی وي د قران کې داسې اثر پیدا شوی وي چې دې منلې وي او د خامخا زموږ دې درسونو ته او زموږ په دې کارونو ته راغلي وي نو الله غي دې اطمینان ورکړي چې تاسو د خواهش باندې نه ده داسې دا تاسو څنګه زړه کړه ولو ان قرانا کچری وې دا قران یا یو قران سیرت چراغونه ولې شوي هغه قران به باغ سره الجبال غرنا او قطعت او یا شلولې شوي به باغ سره الارض اسمکا او کل ما یا خبره کړي شوی وي به هغه سره الموت مړو یعنی داسې دی قران کې داسې خبره وي بل کی لله الله تبارک ذی الامر کار جميعا اټول فیصله الله سره او نه قران کریم دې لپاره نازل شوی دی او نه د استا په مرضی باندې دا کارونه کوي دا د الله فیصله ده او دا په خپل ټول نه لوی معجزه ده قران کریم دغه الفاظ د قران کریم نازل اول و غیره نو تصدق کې داسې ولی پریشان کیږي چې داسې کار شوی دی ایمان راوړی داسې شوی دی ایمان راوړی او دا په مخکینی تاریخونو کې دا ټول کارونه شوی هم دي عیسی علی السلام په مړینه ژوند کول هغه باوجود هغه نه د منل امدا غرانګي د غر په غي په وړاندې موسی علی السلام په قوم باندې ټوکړي نه شو هغه باوجود هغه ایمان نه راوړی ای باوجود هغه ایمان نه راوړی امدا غرانګي دا نور څومره چې د دل ته ذکر شوی دي څومره مطالبه چې دی کړی دي دا ټولي تاریخ په دې گواه دي چې شوی دي او هغه بیا منل نه نو مطلب مؤمنانو ته الله دا ده چې دا فیصله خدای الله په لاس کې ده او تا په لاس کې ده دعوت ته او دا تور کوا نور الله ته پردا افلم یئس الذین آیا ندشوی تسلید اغه کسانو یا آیا مایوس شوی ندی مؤمنان الذین خلقنا الذین کسان امنوا چې مؤمنان دي آیا د دوی تسلی نه شوی اندا چې لو یشاء الله کچری غفته الله تعالی لهد الناس نو هدایت بکړې وي الله تعالی خلقو جميعا اټولتا یعنی که تاسو په دې خبرې تسلی نه ده شوی اوسه پورې چې الله خو خوي نو ټول ته به هدایت کړی وي نو ته ولې پریشانی کې دغه په قسمت کې هدایت نشته الله ورته نه کوي نو چې دا هغه چاته وایي شاید چې موږ تاسو په دې آیت باندې پوه نه شو او پوهیږو به ځکه نه چې موږ دا عمل کې به کار کړی نه او دا ما تاسو بار ویلي دي اوس وایم چې قران باندې ځان پویول غواړي نو دا په دنیا کې ځان ته راخلي او دا به چې کله راخلي بیا به یو آیت بستا مخ ته راځي ته دعوت ورکوا هغه ناراضي کله یو بنا کوي کله بل بنا کوي کله الزام لګي کله فتوا لګي کله تختی کله پټیږي او تا په ځل کې په غراضي چې څه داسي چلو کما چې خبر اومني وغیرہ نو الله اطمینان تا ته درکو چې ته غبراوي خپکی کما تخپل کار کوا نستا په دی رائے باندې استا په دی خواهش باندې د ایمان وروړل نه دي او د دې هدایت کېدل نه دا خدای الله په لاس کې الله خو هدایت کوي او الله نه خو نه بکای نو دا اخچا ته پته لګي چې چا دا کار عملی تور باندې کړی ولا یزال او همیشه وی الذين اكسان كفروا چې کفر کړي دي تصيبهم چې دوی برسیږي بما هغه یعنی بدل دغه صنعو چې دوی کړیو په بدلو دغه عملونو کې چې دوی کول قارعه مصیبت سختی او تحل او یاب راکوزیږي قریبا نږدې من دارهم ددید کورونه حتا ترغ وقت پوری یاتی چراشی وعد الله وعد الله یا په اشاره پکې مکه ته او یا عام ده د آیت عام ده ځکه چې دوی ته هر طرف نه شکست بدر ګورا بیا پسې احد ګورا بیا پسې نور حتی چې مکه فتح شوله
هغه چې مکه فتح شول او یا د غرانګي د اسلام دغه دعوت عام مسلمانانو ته تسلی ده چې کله ته دا کار کوي ستاسو دغه کار به فائدہ کوي دا ورسیږي ډیریږي او دا غینه بل اغینه بل همدا غرانګي په هغه خلکو باندې بس مکه تنګيږي څوک چې تا مقابله کوي یا چې خواهش ته چې دا کار دی ونشي حتی ترغ وخت پوری چراشی وعده د الله تعالی یعنی هغه فتح کوم د مکی ته اشاره وی نو دین وعده مراد بیا د مکی فتح کېدل دي ان الله بشکل تعالی لا یخلف خلاف نه کوي الميعاد وعده چې کوم وعده وکي ولقد بتاکی سره استهزئ ټوکی کړي شی وی برسولین پیغمبرانو پوری من قبل کتا نمخ کی فاملیتو بما مهلت ور کړو للذین او خلقوا دا کفروا چې کفر کړو ثم بیا اخذتهم ما اني والاغوي فكيف كان عقاب نڅنګ شو عذاب زما داغي اخر انجام څنګه شو افمن هو قائم اي هغه څوک چې هغه ولار دی نگران دی د قیوم نه دی څنګه چې الله صفاتونه دي دلته کې د قائم اشاره الله تعالی ته ده یعنی هغه ذات چې هغه نیولې د هر څه هغه قابو کې د هر څه علی کل نفس په هر یو کس باندې بما هغه کسبت چې هغه کړی وي وجعلوا او دوی جوړي لله الله لپاره شرکا شریکان یعنی کم الله چې په دې هر یو کس باندې نگران دی او داغه د کس هر یو شی دغه په لاس کې دی هغه په د مغسر دی شریکان جوړي او په دې باندې دوی کوي هم قل تور وایا سموهم نمونه ورګي هغه ته د څوک ته داسي چې هغه ستا په نفس باندې او د هر نفس باندې هغه نگران دی او دغه په لاس کې کشته د نته لګنوم والا تاسو نمونه ورګي هغه ته ام تنبئونه یا تاسو خبر ورکوي د هغه بما دهغه شي لا يعلمو چې هغه نه پويږي فل ارض بزمکه کې ام او یا بظاهر کارا من القول د خبرنا یا سرسری خبره کوي یعنی الله ته داسې خبره کوي چې هغه خبر نه ده او کشتا نتی لګنوم والا چې دا څوک ته داسې بل کې زینا خسته کړي شوی ده للذین او خلقوا د پاره کفروا چې هغه کفر کړي ده مکرهم هغه چل دوی وصدوا او دی من کړل شو عن سبیل الله عن السبیل دا غلارنا ومن يضلل الله تو کی گمراه کی الله تعالی فما له بس نشتا غد پار من هاد بل سکلا خودن کے لهم دې د پاره عذابی فی الحیات الدنیا بجوند دنیا کی والعذاب الاخرته او عذاب د اخرت اشق هغه ډیر شدید دی ډیر سخت دی الله دې موږ تاسو بچ کی وما لهم او نبی دوی د پاره من الله تعالی طرفنا من واق سو خلاصون کے بچون کے مثل الجنت التي مثال جنت التي اغ جنت وعد المتقون چې هغه وعده شوی د متقینانو سره تجری چې بهيږي به روان بوي من تحت الانهار د اغلاندې نهرونه وکولها خوراک د هغه میوه د هغه وکول خوراک میوه دائمون هغه به همیشوي مسمی بنئ وذلها او سور د هغه تلک دا اقبل الذین اخر انجام ده د هغه خلقو د پاره اتقوا چې هغه ځانونه بچ کی د ګنا نه چې هغه پرهیزګار وي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو حدیث ته بخاری او مسلم دواړو کې انس بن مالک نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې جنت کې یو ونه داسې هم ده چې کچیر یو تیز اسب باندې سور سړې پد کې منډه وهي نو سل کاله به تیر شي او غونی هغه لمبای به ختم نشي داغه غسوره به ختم نشي څومره به الله دغه نه خبر ده واقبل کافرین او اخر انجام د کافرانو النار هغه اور ده والذین وکسان آتیناهم الكتاب چې مونږ ورکړل دي هغه د کتاب یفرحون هغه خوشاليږي بما باغت باندې انزل چې رانزل ولې شي الیکا ستا طرف ته ومن الاحزاب او د ډلونا من هغه څوک دي ينکرو چې انکار کوي بعده ځنه سیدا غنا ان د قران نا قلت ورته وایا انما بشک خبر ادا د بل نه دا امرته ما ته حکم کړي شوی دی انداچی عبادت ز عبادت کما الله تعالی ولا اشرک او دا چې شریک جوړ نه کما به اغسرا الیه اغه طرف ته ادعو ز بل نو کما غلا طرف ته ز خلق راو غړما و الیه اغه رب طرف ته مآب زما ته هم واپس کیدل دی وکذالک هم دغرنګ انزلناهم نازل کړو دا قران حکما عربیا حکم په عربی کې
ولئن او کشیری اتبعت تپیتا پیرویو کلا اهواهم د دې د خواهشاتو بعد ورست ما د هغه نه جاءک شراشتا تا من العلم د پوهنا یعنی کته پوښي هغه باوجود به ته د دې پیروي کوي نو مالک نشتا د پاره نبوی تا د پاره من الله په مقابل د الله کې من ولی څوک دوست ولا واق او نو څوک لا سون کې چې تا بچ کی د الله نه او دا خبره ډېر اهمه ده ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم چې کله تا ته علم راغی د الله او د الله رسول خبره درته معلومه شو هغه نه بعد ته هغه باوجود د نور خلکو خبره مانی ابا پرستی کوي او یا د هر خبره چې مانی هر څوک چې دی هر څنګه چې دی هغه نه ته خبره خود الله او د الله رسول خبره نه خبر شوي هغه باوجود داسې کوي نو الله وایي چې بیا عذاب راشي نو بیا تاسو خلاصون کې نشته مراد څه دی یعنی دا چا خبره چې د الله او د الله رسول په مقابله کې دی منلې ده دا دې به بچ کوي نشي دا دې به خلاص کوي خلاصول نشي د الله نه الله دې مونږ بچ کې داسې حالت نه ولقد وتحقیق سرا ارسلنا مونږ استولی دي رسولن پیغمبران من قبل کتا نوړان دي وجعلنا لهم او کریمو اغوی د پارا ازواجا ببیانه وذریه او اولادهم وداغي دی وای چې دا خو څنګه پیغمبر ته د خو ودونه دي او د خو بچی دي نو الله فرمایي چې نمخ پیغمبرانو داغي خزوی بچیانی وما كان او ندی مناسب لرسول یو پیغمبر د پارا اندا چې یاتیا اغراشی ان راوړي بیاات یو نخ سرا ان یو نشانه الا مگر باذن الله په حکم د الله ان نشي کولای یو پیغمبر ته په خپل اختیار کې وی دا او هغه معجزه راوړي لكل اجل کتاب د هر یو لیک د پارا یا هر یو وخت د پارا کتاب یو لیکته یو وخت مقرر کړی شوی يمحو الله بیا مټوي الله تعالی ما هغه یشاء او چې هغه وغواړي ويثبت او باقی پاتې کوي وعنده او مغسر ده الكتاب اصل کتاب د دې آیت عبد الله ابن عباس چې کومه معنی کړی دا هغه فرمایي چې دینه مراد د کرامن کاتبین چې کوم لیکل کوي زمونږ د خيو د چپ طرف ته دا هر خبره لیکي حتی چې سړی و چې ما روټي خوړه او زبر روټي خورم دا لیکي او دا جمعرات باندې بیا الله تعالی ته بشکی او هغه خبره چې د نکی او بدی سره تعلق لري هغه الله پریدي هغه نه علاوه چې کوم خبري هغه بیا مټاو کی دا د عبد الله ابن عباس هغه تفسیرو په دې آیت کې و اما نرینک او کچیر موږ او خیوتا تا بعد الذی زنا اغه نشانه نعیدهم چې موږ وعده کوو دې سره او نتوفینک او یمغه وفات کوتا فانما بشک علیک البلاغ وبتابنی رسول دی تبلیغ کول دی وعلینا الحساب او موږ باندې حساب کول دی دوی سره اولم يروا آیا دوی نه دی لیدلی ان نأتي الارض بشکا مونږ راځو په دې ځمکه باندې ننقصها او بیا کومو اغا من اطرافها د سایډونو نه کنارونو د دې یو مراد هغه دی چې کله رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دا اسلامی نظام یا اسلامی سٹیټ یا حکومت په مدینه کې قائم کو او دی ورورو غلبه کوله او کافر باندې وختنګیدو حتی کې چې د مکینه هم وشړل شول او بیا دا غرانګي د ټول عربونه او بیا تر دې حد پورې چې د اسلام په ډېر لوی علاقې کې خور شو په دې باندې زمکه هم د غرانګي راتنګیدا اول مصداق خود دې هغه او دینه علاوه موجوده حالات چې کم د زمکې دي هغه ته هم اشاره ده چې زمکه ورور راتنګيږي کمیږي یعنی د زمکه هغه فاصله چې مخکې به بورزو په میاشت باندې کیږي دا بورزو ته غنټو ته بلکې منټونو ته سکندونو ته راغله دا ورځ ټوله داسې شو دا وطن او د زمکه چې دا لکه د یو کلی په شان دي شو دومره الله تعالی وسایل او دومره انسان الله تعالی اختیار ورکړو د ساينس او د ټکنالوژي په بنیاد باندې هغه ته هم اشاره ده د الله تعالی طرفنا والله ولا تعالی يحكم فیصله بو کی لا معقب لحكمه نشتا دغه فیصله کوونکې د پاره څوک اسارهونکې نشتا لحكمه فیصله دغه د پاره معقبه څوک بندونکې یا لري کوونکې وهو او هغه سریع الحساب ډیر سره حساب غستون کړي وقد بتحقیق سرا مکرا چل کړو الذين او کسان من قبلهم چې دین وړاندې
فللہ بس اللہ دپارا المکر چل دے یا تدبیر دے مکر هغه تدبیر چې خفیه وشي جميعا اټول ان کدی کوم مکر کوي د هغه چلیدل او نه چلیدل دام الله سره دی دغه چلیدل او نه چلیدل دام الله سره دی یعلم هغه پویږي ما بغشی باندې تکسبو چې کوي کل نفس هر یو کس وسيعلم او زر دې چې پوي بشي الکفار کافران لمن چې چا د پاره ده عقبت دار کور رستنه دغه چې ورستنه کور خو سوره قصص 83 نمبر اعلی کې فرمایي چې والعاقبه للمتقین اخر انجام خو د متقیان د پاره ده سوره قصص آیت نمبر 83 ويقول الذين اوایب هغه کسان کفروا چې کافر دي لست مرسلا وای هغه کسان چې کافر دي چې تنه را لګلې شوی ان ته پیغمبر نه قل ورته وایا په جواب کې کفا چې کافی دی بالله الله تعالی شهیدن گوا بیني و بینکم زما او تاسو بمنس کې ومن عنده او څوک ته چې وی هغه سره یا څوک ته چې شته هغه سره علم الكتاب علم د کتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب